مفتي ګوهر علي شاه صاحب د امامانو په باره کې د علماو په باره کې څه فرمایي واورئ. او په قول د امام شافعي او د امام مالک باندې فتوا ورکړې ده. یا پې پوهېږې که نه وایي ملا کې ور نه کړمه خوله به دې چینګه نیولې وي بیا به ریړۍ لګې ګرځې راګرځې به خو چې ریړه ولګېده مې خوښه راغلې ده خو چې د مقتدیانو ده پیسې نه هلې نو ښه ده. دا امامتۍ ترک کې داسې ترک مه کوئ خو بس بیا به ډېر تکلیف شي خو ځان سره څه روزګار روان کې د عطر یو 2 شیشې والا ځان سره کېده او نوم وله ورکوئ مفت قاري صاحب عطر خرڅوي بیا به یې انشاءالله کار جوړ شي. څه کاروبار به انشاءالله روانوي ښه انشاءالله څه کاروبار به انشاءالله روانوي. بغیر د کاروبار نه نه کېږي ښه بغیر د کاروبار نه نه کېږي. کاروبار به ځان له روانوي که کاروبار هم روان نه کړم دغه شانتې زیړ سټونه به هم نیولي ګورې ښه یاد ساتئ. او دا مه وایي چې ته څه کاروبار کې نو حدیث کې راغلي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما رزق زما د نیزي په سر کې دی. څنګه حدیث دی ان رزقي فی رمحي داسې حدیث دی. حدیث څه راغلی دی دا الله کتاب دغه امام بخاري رحمه الله په کتاب مغازي کې نقل کړی دی چې زما رزق غنیمت ته اشاره ده چې زما رزق دا الله تعالی زما دا نیزي پر روم زما رزق الله تعالی زما د ماشین په سوکه کې لیکلی دی ماشاءالله. نو ما سره ځان مه برابر دونه به خلک وایي چې غوالو غل به دې نه معلوم ځان له چېرته حلال رزق مو پیدا کړې ښه ورکوټې دوکانګې واچوه پیر صاحب تعویضونه کوم کوی دا هم تا ته اجازت دی ښه جایز دی ښه پیسې پې مخکې تعیین مه کوئ. عالمګیري لیکلي دي په جلد نمبر 5 کې چې څوک تعویضونه کوي او دې ته کار وایي او مخکې تعینات کوي چې ماله به پیسې راکړي او زه به په دونه تعویض کوم دا ناروا دی. دا کار مه کوئ. په تعویض باندې په تعین باندې مخکې پیسې غوښتل ناروا راغلي او چې څوک تعویض چاله وکړي او کار وشي لاک روپۍ خو دې د لیدل کې جای څه کار کوئ خپل پټۍ کوئ خپل مټر پکې کوئ خپل غنم جوار پکې کوئ خو د امامتو سره څه کار پیدا کړي. کله چې ستا د امامتو سره خپل کار پیدا کړ بیا چې په هر انداز کې کښېنې که نه مقتدیانو ته ته به ورته ښه لګي او چې صرف هغوی ته ناست یې او د هغوی د خولو ته ګورې چې پیسې راکړي خدای کو چې قطب د زمانې شي که نه بیا هم د سړي سپک کاري. بس زما تاسو ته علماو ته عمومي نصیحت داري چې څه کوئ خو ځان له یو کار د خپلو لاسو او د خپلو خپو پیدا کړئ انشاءالله کوئ به یې که نه یو غوا هم چې واغېسته که نه یو غوا خدای ګپ ته نه لګوم یو غوا چې تاسو یو غوا واغېسته عاجزۍ سره به ګورو خو چې یو غوا تاسو واغېسته په 2.5 لکه 3 لکه روپۍ او دا یو غوا ته ښه مدیداره ساتل او یو وخت یې پی خوړل او یو وخت یې خرڅول یقین وکړه چې تا ته به انشاءالله 10,000 روپۍ دا به درته انشاءالله په میاشت کې پاتې کېږي. هلکه داسې نه که نه د 100 روپو نه سوا فاطله دا چې بیا یو 2 کاله تېرېږي او د دې غواګانو بچي را شي نو بیا مرزانه شیخ چلي جوړ کړي انشاءالله که شیخ چلي خو ته یاد دی که نه. بسم الله الرحمن الرحیم